د پاکستان سپریم کورټ د شپږو ججانو بنچ په اکثریت سره فیصله وروله او په پوزي عدالتونو کې د ملکی خلکو په ضد قضیو اوریدنو او درولو فیصله یې معطل کړه. په 30 اکتوبر د پاکستان سپریم کورټ د 15 ججانو بنچ په پوزي عدالتونو کې د ملکی خلکو په ضد د قضیو اوریدنې غیر قانوني ګرځولې او د دفاع وزارت بیا دغه فیصله چیلنج کړې و. په پوزي عدالتونو کې د ملکی خلکو په ضد د قضیو اوریدنې په حواله نن په انټرا کورټ خواستونو باندې د جسټس طارق مسعود په مشرۍ د شپږو ججانو ډلې اوریدنه وکړه او فیصله وروله. د شپږو کسانو په بنچ کې شامل ججانو کې جسټس مسرت خلالي د فیصله مخالفت کړې دي. د نومبر په میاشت کې د دفاع وزارت لخوا په انټر کورټ اپیل کې غوښتنه شوې و چې په پوزي عدالتونو کې په پوزي تاسیساتو په بریدونو کې د ککړو کسانو د محکمې په اړه د سپریم کورټ پریکړه دی ناچله وګرځول شي. د دفاع وزارت لخوا په شوی اپیل کې ویل شوی چې د سپریم کورټ 15 کسیز بنچ چې په کوم خواستونو فیصله کړې و هغه د اوریدنې جوګه نه و. لدغه وړاندې د نومبر په 14مه د پاکستان سېنات د سترې محکمې د پریکړې په ضد قرارداد منزور کړی و. د 30 اکتوبر په فیصله کې عدالت ویلي چې عدالت ته چې د کوم یو سل دوه کسانو نومړ وړاندې کړی شوی د هغو په ضد پوزي عدالتونو کې روانې اوریدنې د په ملکی عدالتونو کې وچلول شي. عدالت حکم کړو چې د نخمه مای د پیغو وروسته د رشوي مقدمې د بیرته فوجداري عدالتونو ته ولېږل شي. په نخمه مای د غبن په قضیه کې د عمران خان د نیول وروسته په دغه ورځ 18 مای د تحریک انصاف غړو د ملک په لویو خارونو کې قهرجن مظاهره کړې وي. په راولپنډي کې په پوزي مرکز جیچکو او لاهور کې د کور کمانډر په کور ورغلی وو. ورونه یې چولیو گاډي یې مات کړیو او د ملک په نورو برخو کې هم سرکاري ودانو ته د تاوانونو اړولو تورونه پر لګول شوی. عمران خان ویلو چې په حقیقت کې په نخمه مای د دوی په ضد سازش شوی وو. د پاکستان تیر حکومت ویلو چې د نخمه او لسمه مای د پیو په تورونو کې د زرګونو پښمیره کې کسان نیولیو په پوزي دفاعي ودانو برید کوونکو په ضد په پوزي عدالتونو کې مقدمه چلول شي. د جون په میاشت کې د پاکستان فوج ویلو چې د یو لیفټننټ جنرال په شمول 3 پوزي افسران په دې الزام لدندې سه لری کړی شوی چې د مای په میاشت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د گرفتاری خلاف مظاهرو کې تشدد په مخنیوي کې ناکام شو. د فوج ترجمان میجر جنرال احمد شریف چودھری په 28 جون په یو خبري کانفرنس کې ویلو چې د نور 15 افسرانو خلاف ګامونه مکمل کړی شوی دي. پوزیویان ویلو چې د عمران خان د گرفتاری خلاف د مای په نخمه نیټه د احتجاجونو په مخال په تشدد کې په مبینه توګه د ککړو یو سل دوه کسان مقدمه په پوزي عدالتونو کې شروع شوې دي. پوزي عدالتونو کې د ملکی خلکو په ضد قضیو اوریدنو خلاف پخوانی چیف جسټس جواز اسخواجه، د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان، قانون پوه بیرسټر اختیار حسن، سپریم کورټ بار اسوسییشن او نور څو کسانو خواستونه کړي وو. پاکستان کې د بشري حقوقو فعال، ځینې سیاسي مشران او وکیلان په پوزي عدالتونو اعتراض لري او وایي چې د نخمه مای دوران کاری او تشدد په پیو کې ککړو ټولو کسانو مقدمه په پوزي نه بلکې په سیول عدالتونو کې وچلول شي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400